الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأتقانا وأزكانا أحمد الأنبياء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمندو مسلمانانو تمام السامعینو الله تبارک و تعالی
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ډیر لوی اوچت شان ورکړی دی په تمام مخلوقاتو کې په تمام کائناتو کې د الله رب العالمین نورستو درجه زمنګ او استاد د خوږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا زمنګ او استاد هغه پیغمبر دی چې د آدم علیه السلام نو واخلا تر د عیسی علیه السلام پورې 1,24,000 یا 1,44,000 یا 1,30,000 مختلف اقوال دي کم و بیش سره موږ ځکه وایو د دومره پیغمبرانو نه الله تبارک وتعالى وعده غوښتي ده چې اے پیغمبرانو کتا سو موجود وي او د آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو لتؤمنن به ولتنصرنه اے موسی علیہ السلام اے ابراہیم علیہ السلام اے ہارون علیہ السلام اے داؤد علیہ السلام اے سلیمان علیہ السلام اے آدم علیہ السلام دې ټولو ته الله وایي چې که آخري پیغمبر راغی او تاسو موجود وئ نو لتؤمنن به تاسو به په دغه پیغمبر ایمان راوړئ د دغه پیغمبر شریعت بخپلوي د دغه پیغمبر په طریقه باندې به زندگی تیروي خپل غم او خپل خادي به د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوي او د دغه پیغمبر امداد او مدد وکوي او الله دغه پیغمبرانو ته وایي ورنیکونه دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ابراهیم علیہ السلام ابو الانبیاء دی د پیغمبرانو پلار دی ځکه ابراهیم علیہ السلام په خپل پیغمبر د دو زامن دوانه پیغمبران یو اسماعیل علیہ السلام یو اسحاق علیہ السلام بیا د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام پیغمبر بیا د یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام پیغمبر او د په اولاد کې د بنی اسرائیل دا ټول پیغمبران د په اولاد کې دي د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه ابو الانبیاء تا صلی الله علیه وسلم دا ټول پیغمبران د ټول ته الله تبارک وتعالى وایي کچا دغه وعده پابندی و نکړه او دغه پیغمبر تابعداري و نکړه نو دا بر ظالمانو نه نن امتی د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام طریقې نه خپلای خپل مرزي کوي خپل اختیار کوي نو دی به ظالم نشمارل کی څومره لوی ظلم دی عزتمندو موضوع دا نه ده و موضوع دا ده چې دغه اوچت شان والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا ته دعا وکي نو هغه دعا چې د چا لپاره شوې ده نو هغه څومره عزتمن خلک دي نن په دې مختصر وخت کې هغه خلک بیانو چې نبی علیہ السلام چا ته دعا کړله د نبی علیہ السلام دا دعا څه اشخاص ته نه ده یو سړی ته نه ده بلکې نبی علیہ السلام دا دعاګانی هغه کارونو والته کړلی چې څوک دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي نو هغه ته نبی علیہ السلام دعاګانی کړلی یو زمنګ استاد دعاګانی رسمی او رواجی دعاګانی اخلاص پکې نه او هغه دعاګانی د زلا د یخن نه توجه ورته نه او پته نه لګي د حرامو نه موږ ځان بچ کړی یو کنه د آداب او د دعا خیال ساتو کنه خو یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای کچا ته یو نیک سړی یو ډېر نیکوکار او متقی انسان دی یو لوی عالم دی
ټول عمر د قرآن او د حدیثو خدمت کوي او هغه چاته دعا وکړي سړی څومره خوشحاله وي یاره دعا یې راته وکړه. خو چې دا ټول متقیان، دا ټول بزرگان، دا ټول دیندار خلق دا را جمع کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کم خر باندې سورلی کړله دا خر د خپل اندې چې کم گرد و غبار دی هغې ته څوک نه رسی او دغه شان په هغې باندې کومه دوړه لګېدل هغه دوړې ته څوک نه رسیږي. داسې لویه مرتبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. نو چې هغه چاته دعا وکړي نو به څومره بختوري او څومره زبردست انسان وي. په دغه کسانو کې اولنې کس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دعا کړله دای هغه چاته کړله چې څوک د الله د پیغمبر خبره واوري او بل ته ورسي، یعنی دعوت والا د پیغمبر یو حدیث واوریدو صحیح او دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث بل چاته ورساو دی ته زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورته دعا کړله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دعا کړله نو هغه حدیث واوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع. نظر الله تعالی دی دا هغه انسان مختر و تازه ساتي، هغه انسان دی الله تعالی تر و تازه ساتي، الله دی خوشاله ساتي. دا الله پیغمبر وای چې چا زما خبر واوریدا زما حدیث واوریدو او دای صحیحات کا دا وسولی وای ځکه د پیغمبر یو خبره نه او ته اسې په شک وین و باندې کې دیو جن دام نبی علیہ السلام ویلی وچا چې په ما دروغ وتړل ځان له جهنم کې کنده خوخه کی لکه ما نه دی ویل. او ځکه په دې سوچ انسان وږي کنه اوس ما یو خبره نه ده کړه څوک ما ته چې تا د سی ویل دي نو څومره مال خفګان راځي غوسه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې چا ما باندې دروغ وتړل ځکه د نبی علیہ السلام خبره خو هغه د الله تر طرفه ورته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې چا په ما دروغ وتړل جهنم کې ځان لکن د خوخه کی، یعنی تبا د سینا چې بس هر ځای کې را لګېدلې یو کچرتا یو عالم خبره کړله یو بزرگ خبره کړله او ته په حدیث کې راغل دي. ځینې خلک په دې کې بے احتیاطي کوي بس اره خبره ته حدیث کې راغل دي حدیث کې راغل دي حدیث کې راغل دي حالانکه هغه خبره هغه چرته یو پرهیزګار سړی کړي یا چرته یو خبره عام دی یو انسانی نو کډیر دیندار شي یو سړی خو هغه ته هغه خبره ته حدیث څوک نشي ویلې او هغه د پیغمبر درجه څوک نشي ورکولې. هغه خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ته د عالم نو اوریدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي دي صحیح دی یاد کا نبی دا بل ته ورسوا او چې دا دی ورسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا کړل الله دا انسان تر و تازه ساتي. ادي وجنا علماء ذکر کوي سفیان ابن عیینہ رحمه الله ولا تجد رجلا من اهل الحديث یا من اصحاب الحديث الا وعلى وجهه نظره لهذا الحديث. چې د کوم انسان د احادیث سره تعلقي نرد په مخ کې به تر تازهواله بیا مومي دی به خوشاله چې ته معلومات وکي دنیا اعتبار سره وېڅ شي نه ته به چې کدا سه بل سو پیدا وې استعمال وې د خفګانه دنیاوی اعتبار سره ورسېس نه خو به تر تازه خوشاله وي همیشه په خپل خندای ټینشن بنئ د ټینشن ګولې باندې خوري دا رنګ دا غمونه او دا پریشانی باندې کوي خوشاله زندگی به تیری. ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کړله د دې وجه نه عزتمندو دا کار خپل ول پکار دی. چا یو مسله اوریدله یو حدیث هم اوریده تعلیم کیږي دلته فضایل اعمال هغه اوریده بل یو حدیث هم اوریده
د الله د کتاب خبره مو اورېدله یادم کړه نو دا ځان سره ساتئ ما بلکې دا خبره بل ته رسوئ دا خبره بل چاته کوئ یره د مانځه باره کې دا حدیث دی یره څوک دروغ وایي د هغه باره کې دا حدیث دی څوک چې کوم د همیشه رښتیا وایي د هغه باره کې دا حدیث دی چې څومره څه درته یاد دي خوروئ نو په دې باندې به الله رب العالمین ستا زندگی بهترینه کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا به حاصله کی چې نبی علیہ السلام وای الله دې د انسان مختر او تازه ساتي همیشه د پاره یو دا شو دویم نمبر هغه انسان ته ګوره دا ټول آسان کارونه دي دویم نمبر هغه چاته نبی علیہ السلام دعا کړله چې د مازیګر د مانځنه مخکې 4 رکعات نفل کوي دا نوافل دي سنت نه دي نوافل دي کو دې کله دا ثواب به درته میلاو شي کو دې نکړه ګناهګاریږي نه د نوافلو د سنتو د واجباتو د فرضو د خپل مابین کې فرق دی نو دغه سنت زواید مرتوی لیکي سنت زواید او نوافل مرتوی 4 رکعات د مازیګر د مانځنه مخ کې چې چاوکله په یو سلام سره 4 رکعات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دعا کړله لکه دا حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیرو کتابونو را نقل کړی دی نبی علیہ السلام وای رحم الله امرا صلى قبل العصر 4 رحم الله الله تعالی دې پاغه انسان باندې رحم وکي رحم الله امرا الله دې پاغه انسان باندې رحم وکي صلى قبل العصر 4 چې د مازیګر د مانځنه مخ کې د فرضونو مخ کې 4 رکعات نوافل وکړه ایو روایت کې اوس راځي په یو سلام سره 4 رکعات وکړه نو دغه انسان باندې الله رحم وکړي رحم څه ته ویل کېږي عزتمندو رحم ویل کېږي د دنیا او د آخرت پیدو ته لن تعریف ادارې چې د دنیا او د آخرت پیدي الله تعالی ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای او الله به درکې یقین سره دا اعمال چې دا وته صحیح ادا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یا الله د دنیا او د آخرت نعمتونه د دنیا او د آخرت پیدې د دنیا او د آخرت ګټې د دنیا او د آخرت خوشحالي الله هغه چاله ورکا چې د مازیګر د مانځنه مخ کې 4 رکعات نفل کوي دا څومره آسان کار دی پکار دارا چې مونږه ټیم ځان لا خاص کړی او یاره لږ مخکې لاړ شمه او په دې کې 4 رکعات نوافل وکم چې دا آسان کار دی او پیدا او ګټه څومره ډیره ده چې په دې باندې الله تبارک وتعالى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ته نصیب کړي او نبی علیہ السلام وای الله دې انسان باندې رحم وکا او د الله رحم چې پتاوشه دنیا او آخرت پیدا ټولې حاصل کړي د دنیا او د آخرت هر څه ته درد میلاو شو د الله رحم خلوی شي دی نو هر یو مسلمان به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې بالکل وخت راتلل او دا داسې نه ده چې ته یې را خامخه وز جمعات ته خدغه ټیم کې وخت نه شمتله مثال په تور یو انسان داسې عذر ورته نو کور کې نوافل په کور کې بهتر دي کور کې وکا او کور کې لري ثواب د نوافل او ثواب په کور کې ډبل دی ګورڅ څنګه چې پرایز نه دی د فرض منځ د فرض منځ ثواب په جمعات کې ډیر دی کنه او په کور کې دکېږي خو لیکن په یو درجه باندې او جمعات ته چې جامع مسجد د جمعې منځ کېږي نو په 500 الله درکې 500 باندې او که عام جمعاتي نو په 2700 په 25 باندې الله درکې او ماشاءالله که بیا بیت الله شریف ته الله مونږ ټول بوزي هلته نو په 1 लाख الله درکې او بیا مسجد نبوي کې په 50000 الله درکې دا د هر جمعات خپل داغي چې کوم نه داغي ترتیب په حدیث کې خودل شوی دی نو دا فضیلت ته ملويږي د فرض مانځه سنتونه چې څومره سنت دي او څومره نوافل دي د دې ثواب زیات هغه ته د بکور کې ملويږي نو دی وجه چا کور مثال په تور جمعه ته نږدې په کار دلدار سنتونه د بکور کې ادا کوي بیا راځي دارنګ د مانځنه وروسته سنتونه هغه په کور کې ادا کوي ها کم کې د قضای خطرې جره ټیم را نږدې بیا جمعه کې وکا
جمعات کې هم درته ثواب میلاویږي داسې نه چې نه میلاویږي خو زیات ثواب خبره کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې د مازیګر د منځ نه مخکې 4 رکعات نوافل وکړه الله دې انسان باندې رحم وکړي دا 2 کسان شو دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نارینه ته چې د شپې تهجد ته پاسي او هغه زنانه ته چې د شپې تهجد ته پاسي او دا خزو خاون یو بل پاسي نو دې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړله لکه ابو داود شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي رحم الله امرا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت فان ابت نزح في وجهها الماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله دې رحم وکي پاغ سړی باندې پاغ نارینه باندې چې د شپې پاسي نو دې منځ وکي پخپل منځ وکي وايقظ امراته خپل خزم رايخه کړي دې لپاره فصلت نو هغه منځ وکي نو الله دې په دې رحم وکي او رحمت استویل د دنیا او د آخرت پیدا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي دي چون کې دا اجازت د دینه علاوه بل چا لپاره نشته ځکه د خزي او د خاوند رشتہ هغه ډیره زیاته جوړه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په ان ابد کا چرته دا زنانه انکار وکي په ان ابد کا چرته دا انکار وکي نو نزح فی وجهها الماء دا سړی داغي په مخ باندې وبور وشیندي دې لپاره چې پاسي خدا د عام ولک استاد سره انډیوال دی وزې کې مثال په تور باندې مسافرۍ کې او التا تهجد د پاسې نو دسه نه چې ټول خلک هغه باندې وبو ورړي الته بیا خپل منځ کوا نور لبیا بل ټیم دعوت ورکوا هغه ټیم کې به نه راځي ځکه دا نوافل دي هغه کېو کنه کې استا تب دعوت درین علاوه بل ټیم کې ورکی خود دغه ټیم کې بدا کار نه کې دا صرف د زنانا او دارنګ د خاون مابین کې دا خبره شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې وب باغی باندې وروشیندي او بیا خزه ته نبی علیہ السلام دعا کوي ځکه کله کله خزه تکړای تسړینا اوس خو چې کوم نه کله کله نه بلکې اکثر نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزه تم دعا کوي وی رحم الله امرأتن الله تعالی دې رحم وکي باغ خزه باندې قامت من الليل چې د شپې پاسي پسولت نمونځو کی و ایقظت زوجها خپل خاون امرایخ کی پسولان و غمونځو کی په ان ابا ک چرته دا خاونی انکارو کی نزوحت پی وجه الماء نو دا خزا وروشندی داغه په مخ باندې وبا نبی اسلام ته دعا کړله خدا له چې خاونم چې کم دنو هغه د سړیتوب نه خبري د سنه جاغه بیا دشمنی ختميږي نه او غزان په وਹੀ نو د سیوم نه کوي بلکې هغه به ګوري چې دا څنګه دماغ واله دی دماغ د انسان دی کده بل څه شي دی نو کده انسانانو دماغ غوسه کېدل نه نبی ابي وبور شندلې شي کنا سیو بزان نه وਹੀ دا نبی رسول الله والسلام دې ته دعا وکړه دین ارینو دې زنانه ته څلورم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړل هغه چاته چې خپل خپل په کنټرول کې ساتي لکه دې خلی باندې هغه خبرې نه کوي چې کم بے پیدي ځکه همیشه د پاره هغه څوک چرتم نه خبر شوی چې یاره زپ پلان کیږي کې غلې ولې ناسومه په دې څوک نه خبر شوی اوسه پوري خو که څوک خبر شوی دی نو په دې خفقان کړي دی او افسوس په دې کړي دی چې ما پلان کیږي کې دا خبره ولې کړوا دا خبره مې ولې کوله په دې خفقان کې نبی علیہ السلام هغه چاته دعا کړله چې څوک خبرې کوي نو د خیر خبرې کوي نبی علیہ السلام فرمایي رحم الله امران الله تعالی دې رحم وکي پاغه سړی باندې تکلما چې خبرې کوي په غنیمانو د غنیمت خبرې کوي او سکتا پسلما یا دې غلې پاتشینو پسلما ځانم محفوظ کی او بلم محفوظ کی غیبت وغیرہ نه کوي کنزل منزل نه کوي نو ځانم محفوظ کی او بلم محفوظ کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث ته وای څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري نو دې یا د خیر خبرې کوي او یا دې استغله کینی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زلداسي ویل وزین خلق داسی چې مفتاح للشر مغلاقا للخير د شر چابیانی چې کوم ځای لورځي جګړه جوړه کړي بس چې دی کنه په کم طرف لاړ نو الته دوه درې جګړې شوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې زین خلق مفتاح للشر د شر چابیانی
د جګړو چابیانی او مغلاقا للخير د خیر او د پیدې داغه تالی جوړی شوی او ځینې خلک ماشاءالله داسي مفتاحا للخير ومغلاقا للشر کم ځای ته ورځي جګړې ختميږي او دارنګي ال تخیر خوريږي پیدې خوريږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای تاسو داسې خلک جوړ شئ چې د شر تالی جوړ شي او دارنګي د خیر چابیانې جوړ شي نو دې خلکو ته نبی علیہ السلام دعا کړل ځکه ځینی خبره حدیث کې راځي وای کله کله یو انسان یو خبره وکي او ته سوچم نه چې دا مالا څومره غټه خبره کړله او دا انسان جهنم ته دومره لري تللی لکه د اسمان او د ځمکې په مابین کې چې څومره فاصله ده جهنم ته رسیدلی او ددنه الله رب العالمین دومره خپه شوی چې الله اعلان وکي ملائکو ته وای د پلان کې نه زه بس خپه شوم ددنه زه خپه شوم او زه به د قیامت پورې دنه خوشاله نشم داسې اعلان وشي وای دا انسان د ځانه خبر هم نه حدیث دی باقاعده نو داغه خاتمه بیا اکثر بیا په کوپر باندې کیږي الله دې موږ حفاظت وکړي او وای ځینې سړی ماشاءالله داسي د خلینو یو خبره وباسي مزیداره هغه خبره هغه د سوچم نه چې دا لا مرسه غټه خبره کړله او الله ملائکه ته اعلان وکي وای د دې سړي نظر راضي شوم او د قیامت پورې بدن خپه نشم او دغه شان دغه انسان جنت ته دومره لري تلی لکه د ځمکې او د اسمان مابین کې څومره مسافت دی دومره لري جنت ته تلی الله دې موږ دې خلکو کې راولي پنځم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړل هغه چاته هغه مشر ته کاغه د ملک مشر دی کاغه د علاقې مشر دی کاغه د کلی مشر دی کاغه د کور مشر دی خو بس چې څومره چاته مشري میلاو ده کنه هر چا مشري څوک د ملک مشري وزیر اعظمي صدري او څوک چې کوم نه د یو صوبې مشري وزیر اعلی او گورنري څوک چې کوم نه هغه د یو ضلع مشري ام ان ای او څوک چې کوم نه هغه تحصیلونو د مشرانی څوک د کلی مشري او څوک د خپل کور مشري که څوک کم از کم د خپل چرګانو مشري خو دی او دغه شان د کده د خپل څارو کم څاروي ساتلی ځکه انسان نه دغه موافق په تفوس کیږي څوک چې څومره دغه ماته سمخ کې ویلو چې دغه کم حیوانات چې څوک ساتي دې باره کې هم تفوس کیږي د تا دانه په وخت باندې واچول وی کنه د قشاند کې ساتل او څه ورکول نه مال دې ساته او دارنګ پردي پټي د ور پریخو او ګرځیدو په ټول اورز او دارنګ تابه چې کوم نو هیڅ غم بد نه کاو پروا بد نه وا نو کبیا بچا په خپل پټي کې چرته سره کې خو نو بیا وخت پکې دی نو دا چې کوم نو دا خفګانونه ال کېږي چې کله دې حفاظت نه کیږي داغه داغه خپل ذمہواری نه غني نو دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هغه مشر چې هغه ته یو ذمہواری میلاو شو او د په خلکو باندې نرمي وکړه نو یا الله ته په خلکو نرمي وکړه نبی علیہ السلام دعا ورته کړل لکه مشر شوی نو دسه نه چې تر ځانه پیروان ساس کې او دارنګ ته وز مشر شوی ما او بس ظلمونه کې او کور کې ځینې خلک دا یو غټ فخر غني کنه وای چې کور ته لاړ شم کنه څوک ټت نشي کولای وای څوک سره خبري نشي کولای او زما په مخ کې توبه دقه اولاد دا ډیر نافرمانه جوړیږي په نسبت داغه باندې چې کوم انسان داسې نه عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ کې عمر رضی الله تعالی عنہ چون کې امیر المؤمنین د مسلمانانو مشر او یو گورنر مقرر کړو په یو علاقې باندې هغه گورنر راغی عمر رضی الله تعالی عنہ په غزه کې داغه په خوا کې ماشومان لوبي کوي نو شور راغسته او الته یو ماشومان خو شور کوي کنه لوبي کوي ځان لا دغه گورنر ویل وی امیر المؤمنین ته څنګه دومره غټ مشري ګور 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت وګړي دا ډیر غټ حکومت دی لوی حکومت یو ته عمر رضی الله تعالی عنہ غټه بادشاہي وا په دې باندې حکومت وې ته څنګه مشر استا په خوا کې د ماشومان دی دا شور راغسته لري دا لوبي کوي او ستانه دا نه ریږي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل گورنر استا څنګه حالت دي ته څنګه هغه زما خدا سي حالت دی کنه چې کله یو زه ته ورشم نو سکتن ناطقو که څوک خبرم کوي نو غل کینی بس بیا دخلینه یو لتم نشي وستلې پورانی حکم جاری کا ودا سړی د گورنر نه ختم په قضیه باندې معزوله کا په قضیه باندې ختم کا او اعلان وکا وی چې چا په مخ کې څوک خبرې نشي کولای دا به مسلمانانو مشري څنګه وکي
دته به مسلمانان ولې خپل دا فریاد نه راوړي؟ نو چې ستا په مخ کې څوک خبرې نشي کولی نو فریاد به درته څنګه راوړي؟ تا دا خپل فریاد څنګه بیان کړي؟ نن دقه حال دی. هغه مشران چې دي هغې ته رسېدل هغه مظلوم سړی او غریب سړی خو ته سر رسېدی نشي. دقه حال دی. نو الله رب العالمین دا الله پیغمبر فرمایي، دا الله پیغمبر وای هغه انسان الله تبارک وتعالی دی په هغه باندې نرمي وکړي چې کوم یو انسان په خپلو ماتحتو خلکو باندې کدی د کور مشر دی په کور والو باندې نرمي وکړه دی چې کوم دی او دی وجه نه دا څوک چې ډېره سختی کوي په کور کې نو د هغه اولاد به دروغجن جوړیږي. دا به غټ دوپړان دروغجنان به ولې د هغې وجه دا ده چې کله دا انسان دا ډېر زیاته سختی راواخلي نو هلته مثال په طور باندې ماشوم پیالۍ ماته کړله او هغه ته معلومي چې دا خو مې اوس وژني په دې پیالۍ نو هغه تا ته رښتیا چرته هم نه وایي. نو د ابتدا نه دروغ تا ته ویل چې غټ شو په دروغ عادت شو ټول عمر د ده په خوله به دروغ راوختي نو رښتیا به دی چرته هم نه وایي. نو ځان کې داسې عادت پیدا کول او داسې خوی کول نه بالکل ماشومان آزاد پرېښودل نه خپل ماتحت خپل رعیت هغه نه بالکل آزاد پرېښودل چې څه کوي دي او نه داسې راسختول. د دې وجه نه علما دې پر یو مثال وایي دا ټماټر دی مثال په طور باندې دا پلاس کې تا راغیستی دی یا بل داسې پوست شی یې په لاس کې راغیستی دی نو که هغه دا لاس دې پیسې لږ رابند کړي دي نو بالکل دا تا ځان سره محفوظ کړی دی ستا په دې لاسو کې پروت دي. خو که ته په هغه باندې زور راواخلې زور کې نو دا به راټینګ نه کې هغه به ستا نه دی ګوتو په دې منځ کې چې کوم دی نو هغه به ستا نه لاړ شي. دقه شان دا خپل رعیت خپل کشران دا خپل ماتحت خلق چې په چا باندې ستا مشري ده که دا دې داسې لږ رانیولي کنټرول کړي دي نو پیدا وایي که دیو باندې دې دومره سختي وکړله چې دا دې بس دې ته مجبوره کړه چې ستا خلاف راوځي ستا خلاف چغې وایي. نن دغه حال دی که نه دی؟ ټول دغه حال دی. چرته به هم د حکمران خلاف څوک نه وی راوتی که چرته دی دا ظلمونه نه کولې زیاتي نه کولې. نو دغه حالت د کور د مشرم دی او دغه حالت د کلی د مشرم دی او دا حالت د ملک د مشرم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړل هغه چاته چې په خپل رعیت باندې هغې نرمي کوي. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایي یا الله چاته چې زما د امت نه یو کار حواله شه او هغه په هغې باندې سختي وکړه نو یا الله ته پې سختي وکړه او الله که نرمي پې وکړه نو ته پې نرمي وکړه که سختي وکړه نو بیا خیرې هم نبي علیہ السلام کړلي الله ته پې سختي وکړه. دا 15 کسان دا بیان شو وقت کم دی نورم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کړله ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې به هغه وایو. نن یو هغه کس ویلی شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث یادوي او بل ته رسوي نو الله د الله پیغمبر وای الله دغه انسان مخ تر او تازه ساته همیشه خوشاله ساته. دویم نمبر هغه انسان دی چې د مازیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعات نفل کوي. دریم نمبر هغه انسان دی چې د شپې د خوب نه رایق شي دی چې کوم دی نو هغه تهجد کوي او خپل کور والم رایقه کوي د تهجد دپاره. څلورم نمبر هغه انسان چې دی خبرې کوي نو د خیر خبرې کوي او کده د خیر خبرې نشي کولای نو بس غلې کینی چپ کینی. او پنځم نمبر هغه انسان چې هغه ته سمشری میلاو شو او د په ماتحت باندې په خپل لاندې خلکو باندې نرمي وکړه نو الله د الله پیغمبر وای الله ته په نرمي وکړه او که سختی وکړه د الله پیغمبر وای الله ته په سختی وکړه. الله رب العالمین دې دا صفات په موږ کې پیدا کړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام